ملګرو دا هغه هلک دی هغه ډایوسي لاس والا په دنسر کې لاس والا په دنسر کې لاس والا هغه یو هلک یو سړی کې بچاو سولې هغه دغه یو دی نو ته اوس خپل صورتحال بیان که الله تعالی ته څنګه بچاو کړي او دا څه ته راغلو څه ته رایلسو زه خو د خدای ډېر راضي یم چې زه خدای پاک بچاو کړم او بس 10-15 هلکان چې هغه بیچارهګان وفات سوله یو زه خپله پشکې بچاو یم زه خپله چې یم د پنجاب را روان یم دلته د خسر کره بس یو څه سره خوړ سولم تقریبا یو 1-2 لک روپۍ را باندې ولاړې بس اوس فیلحال خو بچاو یم که خدای کول زه د الله ډېر شکر دی دا بس یې اوښتلی او دغه واقع سپېښېدله ستا څه کیفیت و ته ناست وې ویښ وې دغه ځای د په یاد دی که د نه دی په یاد هغه ځای مې په یاد دی هغه زه چې وم په شا په سیټ کې بیده وم نو زه نه خبر سوی په ژوب کې چې و به خپل د ورور لمبر ورکوي هغه بیا د پنډۍ څه بیا دلته په ما پسې رالی کوټې ته صحیح نو په دا ډایو کې څوک کسه ناستو څو خل ناستو یاره تقریبا 40-45 کسان ناست وه ښه یو هم نه دی کې بچاو سوی بس یو زه پشکې بچاو سولم نور کسان نه دي بچاو نو بیا د خیر و خیرات وکړي د الله شکر د ادا کوي خیر و خیرات بس غوایم یې الله که خیرات مې وکړي خدای څخه زه ډېر راضي یم چې خدای پاک زه بچاو کړم بس د الله ډېر شکر دی دغه دا ور یې مو اخیستلې که دغه یې لاس یا ور یې نه دی اخیستی بس دغسې یې لاس وله مخته چې و دغه خطا سو صحیح ټیک دی زه نو د الله ډېر فضل دی چې څوک الله بچاوي دوی چې ویې تر مړه کولو والا د بچاولو والا ډېر غټ دی نو بس دغه شکر به موږ هر وخت ادا کوو چې الله ته بچاو کړي او د الله خصوصي فضل په دروس الله مهرباني کور ودان مهرباني